نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کچری منازل کړی دا قرآن په یو غر باندې تا به لیدلی وی دا چې دی به د عاجزۍ او د یرې نه ټوټې ټوټې شوی د یرې د الله نه سورت حشر آیت نمبر 21 د زړه اصلاح او فساد د انسان په دې وجود کې په اعضاو کې د ټول عظیم عضو او جز چې دا زړه دی او تاسو به کتلی چې جسمانی او روحاني لحاظ سره چې زړه ټیکي جو انسان ټیکي او چې جسمانی روحاني لحاظ سره زړه بربادي جو انسان بربادي ټول وجود ټیکي لاسونه او اندامونه او خپې هر څه برابر یو خو یو زړه چې کوم دی نو خراب شي هټ اټیک شي خبره ختم شي دغه شان د انساني ظاهري اعمال ډېر برابري خو چې زړه سخایي او ګندۍ نو هغه اعمال د دې چې دی نو هغه څه عبث شي او هغه څه فایده نه کوي او د جنت د لارې په ځای باندې په بله لار روان یم د دې وجې زړه پاکول پکار وي دا زړه ورانېږي هم او سخا کېږي هم او خرابېږي هم د دې وجې نه دې دپاره به هم څه علاج وي دا اندامونه ټول د زړه تابع دي په دې وجه نبی علیه السلام به صحابه ورته ویل چې په دې وجود کې یو ټوټه ده او چې کله هغه صحیح وي هر څه صحیح وي او چې کله هغه برباد شي نو هر څه برباد شي الا وهي القلب هغه زړه دی دا محل د عرفان دی محل د علم دی محل د سوچ او د فکر او تدبر دی د دې وجې نه دا څښا کېږي او په څه باندې څښا کېږي نو د دې دپاره اسباب دي چې په هغې باندې دا ګنده کېږي د ټول نه غټ سبب د دې دا دی چې کم خلک د الله د شاعرو تعظیم نه کوي نو د دې سړي زړه چې دا ډېر ګندی دا فاسد زړی جماعت قدر نه کوي د بیت الله قدر نه کوي د عباداتو قدر نه کوي د الله او د رسول د سلفو قدر نه کوي د صحابه او تابعینو قدر نه کوي په هغې پسې خبرې کوي دا ډېر ګنده زړه والی انسان او په معاشرې کې دا سړی چې وګورې نو دا واقع ډېر برباد انسان د دې انسان مونږ کتلی دي دا چې کوم خلک داسې خبرې کوي که نه دا ډېر کنجوسه وي د خرچه هم نه کوي د نیکو په کارونو کې د خرچه چرته نه کوي کوم خلکو چې دا خبرې کولې که نه چې لکه دا اوس ضرورت دی 15 وخته مونځ دی او دا روژه ده او دا زکات دی او دا قرباني ده او دا پلانکې شی پلانکې تر هغې خلکو زندګي چې وګورې هغوی به چېرته 1 روپۍ چاله خیراتي نه وي ورکړي نو بیا خو دا ټیک خبره ده که نه دي نه خو هغه مشرکان خو یو مشرک را روان و د هغه نه چا ورته ویل چېرته روان یې ویل چېرې اسلام قبلوم و اسلام قبلې نو هغه خلکو ته حکم کوي وایي د څه شي حکم کوي دا ټول بوتان پرېږدی د یو الله بندګي کوي ښه وایي که نه چې ولې وایي چې خو موږ هم الله منو چې د ټولو معبودانو نه غټ معبود دی د غټ معبود بندګي ولې نه کوو د ټولو معبودانو باندې څه کوو او چې څوک د چا سره ښه وکړي نو د هغه خو شکریه ادا کول پکار دی نو پیدا کړي خو موږ الله یو تاسو ته هم پته ده هغه خپل ملګرو ته وایي نو بیا ورته وایي چې هغه حکم کوي مونځ کوئ نو ښه خبره ده که نه چې ولي او چې چا پیدا کړی نو د هغه دپاره به خو شکریه ادا کړې هغه د سر ښکته کول دي کې خو عزت دی دي کې خو ذلت دی ویل هغه وایي چې صدقات او خیراتونو زکات ورکوي ښه خبره سړي سره مال او دولت ورسره وي نو دا خو انساني تقاضا ده دا خو عقل وي انسان هم وایي زناور هم چې کوم دی ماړه شي نو هغه هم نورو خلکو نور زناور ته چې کوم دی نو هغه سږی هغه خوراک پرېږدي نو چې انسان په مال باندې موړ بلا مال ورسره دی نو که غریب له دې ورکړو څه چلو شو
دا به هم کوو. وایي هغه وایي چې صله رحمي پالئ، نو هغه وایي صله رحمي پالل خو ډېره اهمه خبره ده، دا خو د انسان د زندګۍ او د ژوند د تېرولو دپاره یو نظام دی. دا ټولې خبرې ولا رد کړې، خو په آخر کې یو خبره وه چې هغې خراب. نو هغه ورته ویله چې شراب چې کومه دی نو په شریعت کې حرام دي او ته خو شرابي یې. نو بس په ځای ودرېدو. هغه ورته وایي چې زه شرابونه خو زه ځان نشم ساتلی، دومره عمر ما شراب څکلي دي، دا به څنګه پرېږدم. او بس بېرته واپس شو کور ته. در رسېدلی نه و چې د اوښ نه وغورځېدو او بس سټی مات شو، ایسته مړ شو. او که دی نبي علیه السلام ته راغلی او دا خبرې ورته کړې وې چې د الله رسول د شراب نشم پرېښودلی، نو نبي علیه السلام هغه ته ډېر ښایسته غوندې خبره کړې وې، کیدای څه وخته پورې اجازت یې وله ورکړی وې، څه وخته پورې چې کومه دی په یو عمل کې څوک نشي کولی نو هغې ته ډېر اجازت ورکړی نبي علیه السلام، اجازت ته ورکړی قرآن هغې. اصل خبر همدا ده چې دا بدترین اسباب دي چې زړه بربادوي، چې کوم خلقو کې شاعر اسلام توهین د اسلام د شاعرو توهین کوي. دا یاد ساتئ، وګورئ ګیرې ته سپک ګوري، مونځ ته سپک ګوري، زکات ته سپک ګوري، قربانۍ ته سپک ګوري. دا حج څه پالتو کار دی، دا خلک په دې ګرمۍ کې منډې تړلې وهي. حج خو د عشق او د مینې او د محبت نوم دی، د محبت اظهار دی، او دی وایي دا څه پالتو کار دی. قرباني دا خو د یو محبت اظهار دی. د زوی په ځای باندې چې کومې ته ګډه لالې، دی وایي دا څه پالتو کار دی، پالتو پیسې خرابول دي، ضایع کول دي. دا خبرې اترې چې کوي، او دا کوم سړی چې دا خبرې کوي نو دی په خپله نه قرباني کوي او نه د قربانۍ پیسې بل له ورکوي. لکه اعتراض خدا کوي چېرې دا څه پالتو کار دی، دومره کروړه ځناور چې کوم دی څاروي حلالېږي او د دې پیسې غریبانانو له نه ورکوي. دی په خپله باندې نه قرباني کوي او نه بل له چې کوم د قربانۍ پیسې ورکوي. لکه ډېر خلک داسې دي که نه هغه د عمرو دا ټیک خبره ده چې رواجي عمرې مه کوئ، رواجي عمرې مه کوئ. خو لیکن دا خبره 100% غلطه ده چې یو سړی چاته وایي چې هلکه دی د هر کال عمرې له ځي، نو ځي به که نه. کم انسان چې هر کال عمرې له ځي نو هغه هر کال د هغې عمرې مطابق خرچه خیراتي هم کولی شي ورکوي. داسې ورته وایه وروره، دا خو ته سنت بند دی، دا خو ته سنت لاره بند دی چې یو سړی دی چې عمره مه کوه. داسې ورته وایه چې وروره سږ کال لا عمره مه کوه، ځکه ستا په دې ګاونډ کې ډېر مشکلات دي، که دا خپلې پیسې دې ځای کې خرچه کړې سږ کال له لاړ شه. یا ورته وایي چې را ته خو عمرې له هم ځې، لیکن د دې خبرو خیال ورسره هم ساته، ښه خبره ده. لیکن کم خلک چې دا وایي چې مړه دې خلکو څه جوړ کړي دي، عمره ده عمره ده عمره ده، دا په خپله عمره نه کوي، دا د عمرې خلاف دی. او بیا چې فرض که ته زه ټیک ته هغه لاړو عمرې له، په عمرې پیسې ولګولې، ته د عمرې د پیسې په خپله راواخله او عمرې له مه ځه، ته خیراتي ورکړه که نه، نو دې ځان نه داسې کار نه کوي. دا ټول اسباب، دا ټول شیطاني کارونه دي. د دې دپاره چې خلک د نیکۍ د کار نه دا منې کوي، نو د دې شیزونو توهین منه کوي. کم خلک د دې توهین کوي د زړه تورېږي، د ده زړه پاسېږي، د زړه سخایي. دویم نمبر سبب قلت ارتیاد المساجد، په جماعت سره تعلق کم ساتل او د ښو مجلسونو سره تعلق کم ساتل. د دې سره د انسان زړه چې کوم دی دا سختېږي، دا تورېږي، دا ورانېږي، دا فسادېږي. لکه تاسو کتلی که نه چې یو سړی ټول عمر په داسې محفلو کې ناستي چې په هغه محفلو کې د خیر خبره د سر نه نه وي سوا د شر نه، د خیر خبره نه سوا د شر نه، یا غیبتي یا چغلي وي یا د چا خلاف خبرې وي. زموږ مجلس خو تاسو ته معلوم دي که نیکان دي او که بدان دي، او چې کله داسې مجلس کښېني بس ټول هم دغه بکواسي دغه خبرې. د دې وجې نه کم خلک چې د جومات سره تعلق کم ساتي، کم خلک چې د نیکانو صالحانو د مجالسو سره تعلق کم ساتي، کم خلک د قرآن او د حدیث د درسونو سره تعلق کم ساتي، د زړه به سختېږي. د دې په نسبت باندې د چا سره تعلق وي؟ د غلطو مجالسو سره، د موسیقۍ سره، د ګنده خبرو سره، د غیبت سره، د چغلۍ سره، د دروغو سره، د کنځلو سره، د زړه به سختېږي. د ده په زړه کې به انابت نه وي، د ده په زړه کې به رجوع نرمي نه وي. او نبي علیه السلام فرمایي د الله تعالی کومه زړه چې سخت وي دا یې ډېر بدي شي. د دې وجې نه د دې ګندګو سره په زړه باندې مهر ولګي، کلا بل رانه علی قلوب ما کانوا یکسبون، زړه باندې مهر ولګي، زنګ شي. حدیث تر امام ترمذی د ابو هریره رضی الله عنه نه نبی علیہ السلام فرمایي ان المؤمن اذا اذنب، کله چې مؤمن ګناه وکړي، کم سړی کوي چې د توبې د استغفار کمی، د توبې او د استغفار کمی، د هغه ګناهونه د په زړه باندې نښې جوړوي. خو کوم انسان چې پاکي د استغفار
او د توبې رجوع زیاته وي نو داغه د زړه نه الله تعالی چې کوي دا ګناهونه ختموي، دا زنګونه ترې لرې کوي. د دې رسول الله فرمایي چې کله یو سړی ګناه وکړي نو نکتت فی قلبه نکتة سودا، د ده پر زړه باندې تور داغ ولګي. فاذا تاب ونزع، کله دې توبه وباسي ګناه پرېږدي، واستغفر او یستغفر الله، سقل قلبه، زړه هغه ریګمال شي، صفا شي. وان زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. کله چې دې ګناه کوي استغفار هم نه کوي، توبه هم نه وباسي، بس دا ګناهونه زیاتېږي، زړه بند شي، زړه پټ شي، په زړه باندې یو تور غلاف راشي او د هغې نه پس پې مهر ولګي، زنګ پې ولګي چې قرآن وایي کلا بل ران علی قلوبهم. زموږ د ګناهونو په وجه باندې چې کله زموږ سره توبې او د استغفار سلسله کموي، رجوع بیا کمیږي او زړه بیا توریږي. د دې وجې نه دا حدیث صحیح حدیث دی د امام ترمذي. زړه په دې اعمالو باندې چې کمیږي، خرابېږي. اوس په څه باندې پاکېږي؟ د پاکولو دپاره علامه ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې اعلام الموقعین ورته وایي پاکي اسباب بیان کړي دي. او دا یره به ګوره هر یو سړی کوي. ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي، صحیح بخاری حدیث، چې ما نبی علیہ السلام ته یو ځل وفرمایي د الله رسول ته دا دعا ډېره زیاته کې، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، دا ډېره زیاته کې. نو هغې راته وویله چې زما یره ده، یره حال پیغمبر معصوم دی، خو دا زړه د رحمان ذات په دوو ګوتو کې دی، کم طرف ته چې غواړي هغې طرف ته اړوي، کم طرف ته چې غواړي نو هغې طرف ته اړوي. په دې وجه یېرېږم. صحابه به یېرېدل. او امام بخاری کتاب الایمان کې نقل کوي چې منافق صفت دار ہے چې دې په خپل ځان مطمئني اور کوټي عمل مطمئني، او د مؤمن صفت دار چې دې ډېرو اعمالو سره پریشان دي. دی وایي چې لکه دا خو ما ډېر کم عمل کړی دی، د الله نعمت خو دومره زیات دی، د الله رحم هم ډېر زیات دی، خو لیکن دې داسې نه، الله رحیم ذات دی، خو د ده د نفس خبره داره چې د سره به سوچ دا وي، کله د سره دا سوچ ور سره وي دی به ګناهونو نه بچ کېږي، د سره دا سوچ ور سره وي دی به نیکو ته متوجه کېږي او الله تعالی پرې رحم کوي. لیکن چې کله دی باغي دی، معمولی غوندې کار کوي او په هغې باندې دی وایي چې زه خو ورسېدم او بلا حقوق پامال کوي، بلا حقوق پامال کوي، د الله رحمت ته دنه واوړي، بیا زحمت او عذاب متوجه شي. نو ځکه وایي زه زیاته دعا دا کوم چې الله زما زړه برابر کړي، زما زړه دا مضبوط کړي. اولنی سبب چې انسان وایي زما زړه پاک شي، دا مصلح زړه شي، د دې نه فساد وځي، د دې نه ګندګي وځي، د دې نه کینه او بغض او حسد وځي، د دې نه شرک او کفر وځي، د دې نه د شیطان چې کومه دننه کوډګۍ جوړې کړې دا کوډګۍ وړاندې شي او زما د زړه مصلح شي. نو اولنی سبب چې ټول عظیم سبب هغه قرات القرآن و استماع القرآن، د قرآن تلاوت او قرآن ته غوږ ایښودل، دا یو عظیم سبب دی د زړه د جوړولو دپاره، د زړه د نرمولو دپاره، د زړه د برابرولو دپاره چې د مصلح زړه جوړ شي. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب والقى السمع وهو شهید. سورۃ قاف آیت نمبر 37 کې الله فرمایي چې کوم سړی قرآن ته متوجه شي او دی ورته په خپله تلاوت کوي یا قرآن ته غوږ کېږي اوري، د ده په زړه باندې الله تعالی چې کومه دی څه کوي، نرمي پیدا کوي. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کم چې قرآن مجید اوري به ده کې به د یری طاقت موجودي. سورۃ قاف آیت نمبر 45 الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله. کم خلک چې قرآن ته متوجه شي د باندې په دې وجود باندې اثر وشي، نرم، الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په یاد باندې کوم د زړه دا نرمیږي. د دې وجه نه د ټول نه اهمه خبره قرآن تلاوت او بیا د قرآن سماعت. لہذا قرآن تلاوت ډېر کوئ او د قرآن تلاوت سره د قرآن سماعت چې کومه دی اورئ، د بل تلاوت اورئ. نبی علیہ السلام عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته فرمایي ما ته تلاوت وکړه. اول د الله رسول قرآن خو په تا نازل شوی دی، اول چې او زه دا خوښومه چې زه د بل تلاوت واورم. ابی ابن کعب رضی الله عنه ته وفرمایل چې الله تعالی چې کومه دی نو جبریل امین را لېږلی، ستا نوم یاد کړی، په تا یې سلام اچولی دی. دا د قرآن په وجه باندې چې ابی عبدالله ابن
ابی ابن کعب رضی الله عنه چې دا د قرآن ډېر عظیم قاری او عظیم مطلب قرآن سره تعلق نو الله به سلام را لېږلی الله. او ابی ابن کعب رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله رسوله الله تعالی زما نوم یاد کړی دی، لکه داسې ویلي دي چې ابی ابن کعب ته ووایه چې تا د تلاوت وکړي. نو نبی علیہ السلام ویل چې او جبریل امین راغی او فرمایي چې نبی علیہ السلام ته چې الله تعالی فرمایي چې ابی ابن کعب ته ووایه. نو بس هغه د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا شو، د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا شو. دا قدرتي غوندې خبره، بعضې خوشحالي چې کومه دی دا سړی جړی او بعضې خفګان سړی خندی. لکه بعضې لیوني که نه دا خاندي رضان سره، دا ګورئ دا خندا ده چې دا جړا ده، د ده را خندا دا جړا ده. بعضې خلک ډېر زیات پریشان ته ورته نصیحت کې لګیایي، لکه دا بعضې خلک په نصیحت هم نه پوهېږي که نه، دا نصیحتونه خپل بعضې حیران به شي ورته. کله کله مونږ ته څوک وایي ته راشه دې ښځو ته دا وایه، سړو ته دا وایه، پلانکې ته دا وایه، لکه د زوروره دماغ دې خراب دی، دې ټینګې خبرې کوي. یو سړی پریشانه دی، نا امیده دی، هغه د پریشانونو ډک دی، ته وایي چې نه ته راشه اوس ته ورته خبرې وکړه. بس خو حیران به شي، عقل ذات په دې خلکو کې نشته دی، خو بس لګیا دي څه کوي. نو ټایم ته به ګوري نه، وخت ته به ګوري نه، او لګیا به خبرې به کوي. نه د هر چا خپل یو ټایم وي، د هغې ټایم مطابق خبره به کوي ورته. نو دا د لیونو ده چې که نه دا خندانې د جړای. نو کله سړی ډېر خوشحاله شي په جړا شي، او کله سړی ډېر خفه شي په خندا شي. نو ته ورته بار بار لګیایي دا مه کوه، خیر دې معافي وکړه، دا مه کوه. هغه په زړه کې وایي چې پروردګاره زه خو زرې یم، ابې یم، او دې ما ته وایي دا معاف کړه، دا پلانکې کار وکړه. نو هغه د ځان سره په خندا شي، وخاندي. د ده را خندا سوي ده جړا وي، خو جړلی نه شي. د دې وجې نه هغه د خوشحالۍ نه وخندل، په ځای باندې وجړل، وایي زما نوم یاد کړی دی. ویل چې او ستا نوم یاد کړی دی چې ته ما ته قرآن واوروه. دا د قرآن قدر دی. د دې وجې نه د قرآن سره چې چا تعلق وي، که دا تلاوت وي، که دا قرائت وي، که دا تدبر وي، او که دا د بل نه اورېدل وي، دا په زړه باندې اثر کوي. یو ورځ بله ورځ دا اولنی سبب دی چې سړی خپل زړه چې کوم دی نرمول غواړي، خپل زړه چې کوم دی دا جوړول غواړي، دا د فساد نه ایستل غواړي، نو تلاوت القرآن دی کوي د تدبر سره، او یا د قرآن تلاوت د بل چا اوري، انسان په زړه کې به انابت راځي. دویم نمبر سبب چې د انسان زړه جوړي، او چې د انسان زړه جوړ شو نو هغه د نبی علیه السلام وینا او هغه خبره چې د چا زړه جوړي دی جوړي، او چې چا زړه ورانی دی ورانی. نو دویم سبب سره تذکر الموت، د مرګ تذکر کول، مرګ یادول، د دنیا د پناه او د زوال سوچ کول. او کوم انسان چې هغه مرګ یادوي، خود به خود دا په ذهن کې دا دنیا ختمېدو واله ده. کل نفس ذائقة الموت، قرآن دی آیتون تتلل، کل نفس ذائقة الموت. غټ سړی بمزي، ورکوټ بمزي، ښه بمزي او بد بمزي، نیک بمزي او ګناهګار بمزي، او مالدار بمزي او غریب بمزي، زورور بمزي او کمزور بمزي. دا سوچ وکړي، دا تذکر وکړي. داسې سوچ نه چې زه نه مړ کېږم، پلانکې مړ شو، هغه مړ شو، زه خو نه مړ کېږم. پلانکې بیمار شو، نه زه نه بیمارېږم. نه دا سوچ نه، وایي زه مړ یم او زما جنازه چې کومه دا روانه ده. نو د موت چې تذکر کوي، دغه وجه چې نبی علیه السلام هغه به د شپې او د ورځې قبرستان ته تلو، که نه زور القبور فانها تذکر الاخره. نبی علیه السلام وایي کله دې قبرستان ته ځئ، خو په دې قبرستان کې به دې قبرونو باندې سوچ کوئ چې دا د چا قبر دی، او دا د چا قبر دی، او دا د چا قبر دی. هغه زورور به هم پراته، خو راوچتېدی به نه شي. که په قبر یې راپاسه خپې کېدی نو هغه هم نه شي راوچتېدی، او که هغه نیکان صالحان هغه هم نه شي راوچتېدی. نو په دې باندې سوچ وکړئ، قبرونو ته ځئ. او بیا به فرمایل اکثروا من ذکر حازم اللذات، او بیا د هغه شي ډېر زیات ذکر کوئ چې هغه خواهشات ختموي، هغه لذات ختموي. اصل شی دی الموت، مرګ دی. لیکن افسوس دا دی چې اول موږ مرګ نه یادو. موږ چې مرګ یادول شروع کړو، ټول سودایان لیوني شي. یاره وایي زه مړ کېږم، او جوسته کار پرېږدي، تعلیم پرېږدي، تعلم پرېږدي، سبق پرېږدي، مزدوري پرېږدي، دیاړي پرېږدي، ایسته پاګل او لیونی ته جوړ شي، او خپې راکاږي، اوس ښه چپلې په خپلو کړي وګرځي. اول مرګ نه یادو، یعنې دا ځان له یو غټ عذاب او قهر دی. اول مرګ نه یادو، او چې کله مرګ یادو نو د مرګ یادولو څخه پاګلان شو، لیوني شو. نه، لیونی به ځان نه جوړوي. کم خلک چې مرګ یادوي هغه ډېر هوښیار وي، ډېر عقلمند او ډېر مضبوط انسان وي. نو ته به څه کې ته به مرګ یادوې.
دا سبب شو. نو الا بذکر الله، د الله د ذکر سره چې ته کله مرګ یاد کې بعض انسان په زړه کې انابت راځي، دا مصلح زړه جوړېږي، برابر زړه. دریم نمبر سبب قرآن مجید چې کله ته ګورې یا د قرآن مجید نه بهر ته په خپل علاقو کې او په وطن کې ګورې چې الاعتبار بما جرا، چې په ظالمانو باندې څه تېر شوي دي، څه سزاګانې ورته میلاو شوي دي، کومه خلقو سرکشي او بغاوتونه کړي دي، د هغې خلقو باندې ته سوچ وکړې، فکر وکړې. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، دوی پر ځمکه کې نه ګرځي. د دې مطلب دا نه چې ګرځه، د دې مطلب دا دی دا کومه خلقو سرکشي بغاوتونه کړي او دوی څنګه ژوند تېر کړی دی په بغاوت سره، او څنګه دنیا نه تللی دی. په دې باندې سړی سوچ وکړي د سرکشه په زندګۍ باندې او د هغه د مرګ په انجام باندې چې څنګه مرګ ورته راغلی دی، څنګه دنیا نه تللی دی. دا دریم نمبر سبب دی چې د دې د وجې نه انسان په زړه کې انابت راځي، د انسان په زړه کې چې کوم دی رجوع راځي، انسان زړه مصلح کېږي. څلورم نمبر سبب چې دی نو هغه ما ینیل القلوب و قبول اوامر الله، څه چې واورې په هغې باندې عمل کې. د دې وجې نه د ټول نه غټ علم سره غټ علم خوف الهي دی، د ټول نه غټ علم د الله یره ده. او چې کله په الله یره په چا کې نه وي، د ده سره ډېر معلومات ورسره دي خو علم ورسره نشته. معلومات ورسره لکه دا انکر منکرې چې دي که نه، د دوی سره ډېر معلومات ورسره وي، او دا معلومات څه دروغ او څه رښتیا را جمع کړي، دا معلومات دي، بیا دا علم نه دی. علم دا دی چې ستا سره خوف موجود دی، یره موجود دی، او چې یره نه وي نو دا علم نه دی. عبدالله زوی د مسعود رضی الله عنه فرمایي چې په چا کې یره نه وي نو دې ته ملا مه وایئ، دې ته عالم مه وایئ. ښځو سره راځي چې یره په چا کې ده. اوس یو سړی دی او هغه دا غټه ګیره هم پرېښې ده او ښه مزدار چې کومه دی نو دا خپل ظاهري ډانچه داسې جوړه کړې ده چې ته ورته حیران شې، لیکن دې کوي څه کارونه څه دي، معاملات څنګه دي، جامې څنګه دي، عادات څنګه دي، دا ناسته پاسته څنګه ده، دا سوچ پکې نشته دی. دې زمانه کې خو بس تش د پیسلو د ګټلو دپاره هر یو سړي سوچ دی، بس د هر یو سړي سوچ، د جماعت د امام، د مولا، د مفتی، د مجتهد، د داعی، د عامو خلکو بدن خو پرې دوا، عام خلک خو پرې دوا، د دوی سوچ هم تش چې کومه دی جوړ شوی دی. یو سړي چې کومه دی زوزي کې ناسومه وی ویلې چې رجی ما خپلې لوڼه چې کومه دی نو دا نیکانو صالحان لور کړي دي، یو دوه مفتیانې یاد کړه. ما ورته دا خبرې دا بچا مخکې کوه چې هغه دې پېژني نه، زه د پوندو نه پېژنم. تا چې کومې دوه مفتیانو چې کومه دی نو دا لوڼه ورکړې دي نو مال د هغوی چې کومه درې کارخانې دي، درې کارخانې دي او شل مارکیټونه دي، او د هغې سره چې زه به تا ته اوس وښیم ولې ورکړه ځه تا ته ګوره کرۍ ته دي ګوره لګیا یې ټول سوچ دې مال د دنیا دی، ټول سوچ. نو د دې وجې زموږ ټول سوچ د دنیا جوړ شوی دی. که نیکان دي او که بدان دي، پیسې ګټل پکار دي، پیسې ګټل پکار دي. ټیک ته پیسې ښه شی دی، حلال شی دی، خو ولې پې خپل ایمان بربادې، نه پکې ایمان ته ګورې، نه پکې اسلام ته ګورې، نه پکې دین ته ګورې، نه پکې قرآن ته ګورې، نه الله او رسول ته ګورې، نه د الله یېرې ته ګورې، او حرام او حلالو تمیز پکې هم ختم دی. دا دنیا خو قارون ګټله، دا دنیا خو نمرود ګټله، دا دنیا خو شداد ګټله، دا خو فاسقان فاجران چې کوم دی ګټي. دنیا به ګټې خو د دې امور دي او اسباب دي او ذرایع دي او سوچونه دي او پابندیانې دي، د هغې پابندیانو تحت پې چې کومه دی ګټې. د دې وجې نه چې کومه حکم درته میلاو شي نو په هغې حکم باندې به عمل کړي، کومه خبره ته مخې ته راله په هغې به عمل کړي، بیا به ته برابرې. د دې وجې هغه خلکو چې ځان یې پاک ساتلو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو غلام و، هغه به جاهلیت په زمانه کې چېرته به کهانت کولو. بیا د کهانت په باره کې خبره هغه په خپله کړې ده، د کهانت او علم نجوم دا هر څه ټول بکواس دی، دا ټول دروغ دی. زه ستاسو نه تپوس کوم ته یو سړي سترګو ته وګورې خو جړی به پکې معلوم کړې که نه. د یو سړي سترګو ته وګورې زړې دي ته وایې دا کې جړی دی، د یو سړي سترګې سرې دي نو ته ستا په وجود کې ګرمي ده، ټیک ده. د یو سړي سترګې تکې سپینې دي نو ورته وایې ستا په وجود کې دننه یخني ده. دا رتیب اصول دی او د نبض نه دغه معلومیږي. لیکن ته څنګه چې یو سړي د دې څه وګورې او ته ځان ته ملا وې، پیر وې، زبرګ وې، دمګری وې، ډاکو ځان ته وې، غل وې ځان ته، او هغه ته وې په تا چا جادو کړی دی، په تا چا سحر کړی دی، په تا پیریان ننوتي دي، په تا پلنګ. دا کوم ځای نه تا معلوم کړه؟ ته په قرآن باندې لاس کېده، دا ته چې څه وې دا ټول دروغ نه دي.
دا ته چې سوې دا ټوله دوکه نه ده، نو دا ټولې دوکې شوکې دي، ټولې دوکې شوکې. ستا نه خو بیا هغه مداریان ښه دي، هغه مداریتوب ولې نه کوې چې په بازار کې مجمه لګوه بس هغه دوپړۍ وهه او بیا وایي دا تیل د دې لپاره دی، دا تیل د دې لپاره دی، دا خرڅوه که نه؟ دا ټولې دوکې. ټول کورونه وهمونو کې واچول، ټول کورونه وران کړه، په ټولو کورونو کې فسادات جوړ کړه. تا باندې چا جادو کړی ستاسو په کور کې دننه دی، ستا باندې جادو شوی دی، ستا خپل خلک دي. دا ټول بکواس دا روان دي. دغه شان کهانت پخوا نه و، ټول دروغ و. حجاج بن یوسف له یو سړی راغلی، امام قرطبي نقل کوي، نجومي و. لکه دې زمانې دا کومه دمګري ډاکوان چې دي، نو ورته ویله چې ستا څومره عمر پاتې دی؟ وایي زما 14 کاله. وایي زما څومره عمر دی؟ وایي ستا 14 ورځې. لوی تړی چې 14 ورځې پوره شوې، نو حجاج بن یوسف خو مړ نه شو. وایي رایې ولئ. وایي نن خو 15مه ورځ ده، زه خو مړ نه شوم، توره ورسره وه، بس یو ګزاره خو حجاجو او چې سره دې قلم کو هغه ځای کې توجه چاته ویل او چا ویل چې مړ دی کو ویل چې اول نه ژوندی دی. وایي 14 کاله عمر یې پاتې دی، مړ خو زه یم، 14 کاله عمر زما دی، زه مړ یم. ته په خپله ښځې کې ولې دغه بیماري نه راوباسې؟ په خپلې لور کې ولې نه راوباسې؟ خو تا ته پته ده چې دې زمانې دا تاسو چې ډاکټرانو له دا ښځې بوځئ که نه، نو تاسو ته دا ښځې معلومې دي څه وایي؟ کم ډاکټر چې ورته دروغ ویله او هغه لیبارټرۍ والا سره میلاو او ویل چې په تا کې خو دومره بیماریانې دي، نو بس ښځه خوشحاله شي، وایي ما کې بیماریانې دي. خو چې کم ډاکټر ورته وایي چې روغه موټه ښځه ځان دې شرمولی دی، هسې د خاوند پیسې خرابې، نو بس بیا وایي دا ډاکټر په هېڅ نه پوهېږي. دغه شان دي دا دمګري او دا مولیان دي چې ته ورته وایې چې روغه موټه الله دې غرقه کړه، کور کښېنه، څه سر د پرده ماتې، یو ملا در باندې لاس وي، بل ملا در باندې لاس وي، ته خو پردۍ ښځه په کور کې ول نه کښېنې. او د ملا څه کار دی چې هغه دا کارونه کوي؟ نو چې کله ورته تا ووایې نو هغه وایي چې دا ملا په هېڅ نه پوهېږي. خو چې کله وله ورغی چې په تا جادو دی او منتر دی، اوهو یاره وایي داسې ملا دی چې غږ مه کوه. دغه خبرې دي. نو دغه شان دي دغه کاهنو اسلام قبول کو، بیا ابوبکر صدیق غلام شو. نو د زمانې د جاهلیت کې د کهانتونه کړي، نو یو سړي ته څه شی پاتې و، نو هغه ورته وایي چې هلکه ستا هغه د کهانت پیسې ما تاله نه وې درکړې، دا واخله. نو چې په هغې باندې هغه څه شیزونه واخېسته راوړه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه له هغې ورکړه، بس هغه خو زما غلام دی، څه دیاړي مزدوري به یې کړي. چې کله شیز وخوړلو، نو لږ ساعت بعد یې ورته ویلی چې جناب دا کار ما په کهانت باندې کړی او په دروغه، او کهانت سوی ټول بکواس، ټول دروغ، چلول، او دا هغې چلول پیسې دا اوس ماته میلاو شوې. بس هغه ډېر سخت خفه شو او په دې خپله خوله کې چې کومه دی دا خپله ژبه دا ګوتې ور دننه کړې او الټې یې وکړې. تا زما خېټې ته چې کوم د کهانت حرام مال دننه کوم، دا خو حرام مال دی، دا ټولې دوکې دي. د دې وجې نه دا یو خبره یاسې څه حکم درته کېږي په هغې به عمل کې، د بل دپاره عمل د منبر په سر ناست یم بل ته یم داسې کوه داسې کوه داسې کوه، ځان له چې کومه دی نو هغه شانتې نه کوم، نه چا ته وې نو هغه شانتې به کې، قول او فعل به دې خپل برابر ساتي. نو چې کوم حکم درته میلاو شي په هغې به عمل کې. څلورم نمبر سبب هغه دا تفکر کول په دې مخلوقاتو باندې، بیمار باندې سوچ کول چې دا بیمار دی او دا اوس معذوره دی، که زه یې بیمار شم زه به څه کوم، هر څه به رانه پاتې شي. مالدار دی په دې باندې سوچ وکړي چې لکه دا سړی غریب دی، څه ورسره نشته دی، که زه غریب شم نو بیا به څه کېږي. یو سړي د چا په در کې لاس نیولی دی، په دې باندې سوچ وکړه چې دې سړي د الله په د چا پر در کې لاس نیولی دی، نو که زه چا په در کې لاس ونیسم د ما سره څه نه څه به کېږي. په دې مخلوقات باندې سوچ وکړه، د ځان نه لاندې چې کومه دی نه دې خلقو سره کښېنه، د عاجزانو سره کښېنه. د دې وجې رسول الله یجالس الفقراء والمسلمین، نبی علیہ السلام د فقراء او مسلمینو سره چې کومه دی واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، عاجزانو فقیرانو سره به چې دی ناست و، د دې دپاره چې ما ته یاد شي چېرې که زه داسې شمه څه به کېږي. دا اسباب دي د زړه د جوړولو دپاره. نن زموږ زړونه ګوره ګنده دي، زړونه مسخا دي، زړونه کلک دي، په زړونو کې خبره اثر نه کوي، نه پې قرآن اثر کوي، نه پې حدیث اثر کوي، نه پې تقریر اثر کوي، نه ته بیمار شې تا باندې بیماري اثر کوي، نه عذاب قهر الهي راځي په هغې باندې اثر کېږي په زړه کې، نه هم په دې خپل زړه باندې نه پوهېږي دا زړه ګنده دی.
سړی چې دی هغه بیمار دی، د زړه بیمار دی، شوګر ورته دی، بلډ پریشر ورته دی، بله بیماري ده بله بیماري ده، لیکن د ده په زړه کې رجوع نه راځي. عام هغه خبرې پکې موجودې چې کوم په صحت کې وي، هغه خبرې په بیمارۍ کې موجودې دي، په مالدارۍ کې چې کومه خبرې په زړه کې وي هغه په غریبۍ کې موجودې دي. چې ته محتاج وې نه وې محتاج هم دې زړه داسې و، او چې کله محتاج شې هم دې زړه داسې دی، او چې کله عذاب نه هم دې زړه داسې و، چې کله عذاب راغی هم زړه داسې دی. دې ته ویل کېږي د منافق زړه. د مؤمن زړه دا دی چې کله د باندې مسایل راشي زړه نرم شي، توبه وباسي، استغفار وکړي، الله ته توجه وکړي، الله ته رجوع وکړي. نن زموږ زړه کې انابت نشته دی، د هغې وجه هم دا دی چې زموږ زړونه سخت شوي دي. الله دې زموږ زړونه نرم کړي او د اسبابو باندې عمل کول پکار دي چې زموږ دا زړونه ټیک شي، دا مصلح شي، چې زړه برابر شي وجود به برابر شي، چې زړونه برابر شي دا معاشره به برابر شي، او چې زړونه برابر نه وي نو وجود به برابر نه وي، اندامونه برابر نه وي، کارونه برابر نه وي، معاشره به ټوله ورانه وي. الله دې زموږ زړونه برابر کړي. وما علینا البلاغ.